کمې ښځې نه خاوند خفه وي او ښځه په خاوند باندې تعویضونه کوي، آیا دا شریعت کې څنګه دي چې ښځې نه خاوند خفه شي او ښځه په خاوند تعویضونه کوي؟ نو د تعویضونه کول شریعت کې دا جایز دي که جایز نه دي؟ نو راځئ ملګرو دا ته نن ښایم چې شریعت مسله ته هم بیانوم. بعضې ښځې خاوندانو سره ښه سلوک نه ساتي، خاوند سمه خبره کوي، ښځه ورسره په هره خبره باندې ورانېږي او چیړ ورسره کوي، ورانجې کوي. نو د خاوند نوم د ښځو خبره، د خاوند نوم د خدای نوم دی. د خاوند نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که د الله نه علاوه بل چاته سجده کول جایز و روا وه، ما به ښځو ته وایي تاسو خپل خاوندانو ته سجدې وکړئ. د خاوند ډېر زیات حق دی، د خاوندانو حق وپېژنئ، د خاوندانو حق هغه ادا کوئ. نو په امداد الفتاوا لیکلي دي چې کوم کس ښځې نه خاوند خفه شي نو هغه په ښځه خاوند باندې تعویضونه کوي، دا جایز نه دي. نو زموږ نن سبا په دې کې څومره مسلمانان خاص کر پښتانه په دې کې څومره مبتلا دي چې هغې نه خاوند خفه شي دا به بار بار تعویضونه کوي، دا شواغه که دوره لوکه تر دې پورې چې ښځه ډېر لرې پورې لاړه شي پکې. مطلب الله جل شانه دې موږ تاسو بخښنه وکړي. بعضې خاوندان هم پکار چې ښځو سره ښه سلوک کوي، اخلاق ورسره استعمالوي، د ښځو حقوق هم خاوندان ادا کوي، نو ښځې به نورو خلکو پسې نورو څیزونو پسې بیا نه ګرځي. الله جل شانه دې موږ تاسو راضي شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.